ما تاسو سره مخکې 2 ځله د کیک ریسیپي شیر کړې او تاسو ډیره زیاته لایک کړې ده او ډیره مخوخه کړې ده او ډیرو خلکو هغه جوړه کړې ده او هغه شانتي ته نه جوړ شي زنه نه خراب شي هغې نه څه مسټیک پکې شوي نو نن به مونږ کیک جوړو فرست دفعه جوړم پیله ځل دا کیک جوړم دا مخکې ما نه دی جوړ کړی که نه اسانې طریقې سره لکه چې ما دا کله وکړو نو مال چې با کوي دا خو ډېره اسانه ریسیپي دی خو راځه ته هم ټرای کا بس یو چینی مې وایسته یو پیاله هغه کې ما 2 ګوټه اوبه واچولې اما ولې کولو ته کې خو پی مې ایښې دي 1 کیلو خو چې نیم وچ شي او نیم پاتې شي دونه یې پخومه کني تاسو بیا نیم کیلو پی واخلئ او هغې کې به لږه شانتې چینی واچو هغې پی وکړئ چې خواږه یې کړو پیکه به یې نه ساتئ لکه نارمل خواږه به یې ساتئ که نه نو بس هلته هغه پی چې دي همدغه کوشش مې پرې لګولی چې وچ شي او که پی وچوئ نه نیم سیر پی والی هغې کې 2-3 چمچې وچ پی واچوئ دې سره یې خوند ډېر زبردست شي ښه 2 ډبل روټۍ مې پکې واچولې مقصد مې دا دی چې دا ډبل روټۍ ښه نرمې شي بیا به موږ دا میکسچر یخو او په جوسر به یې وخو دا د ډبل روټو والا چې دې کې دا ډبل روټۍ بیخي حل شي اخوا چینی چې په دې ټایم باندې کم ځای ته ورو رسېده که نه دې ټایم کې به ورته بېغمه کېږي نه ګورې دا اوس وځي بیا د دې خوند تریخ شي مسلسل به پکې چمچم خوځوئ او ګیس به نری ساتئ بس بیا به هغې لوښي ته واچئ چې کوم کې تاسو کیک جوړوئ که جامي که کوټورې ګورې دواړه یو وي خو د کیک لوښي ته مې وانه چوله ما یې زه دې کې هم صحیح ده او داسې به یې را دغه کوي او دا به سیټ کې کیدو دا به هغې پورې یخېږي چې څو پورې مونږ کیک جوړو او بس دلته کې دا تیار دا به یخ کړو په جوسر به یې ووهو یخ به یې کړو او په جوسر به یې ووهو ښه 3 اګۍ مې واغېستې ښه زبردستې مې پینټ کړئ مطلب چې څومره زور در کړي دونه یې پینټ کړئ که نه جوسر ته یې ور واچوئ چې کله جوسر کې کیک وخئ که نه دا سوري دا پی او بریډ دې کې هم 3 اګۍ هغه ټایم کې تاسو شامله کوئ او جوسر سره به وایي ستاسو کار به اسان شي اوس زما په رنګې مسټیکونه تاسو مه کوئ چې کم زه کوم نه خو ځکه یې کېږي چې دلته مې دې کې کار کې دهاني هلته مې بل کار کې دهاني هلته به کمرې نه راپسې اواز کوي همزدګي نه شوه سمه دغه شوه څه شوه پته نشته ښه دلته یې دا وګورئ دا دغه چې دی دا چیني هغه داسې کلکه غونته شوې ده بس دې کې ما دا د پی د بریډ او د اګۍ مکسچر واچو ښه دې کې یو شی ما تاسو نه مسټیک وشو هغه و ونیلا ایسن دې کې ما ونیلا ایسن 2-3 کترې واچو هغې ویډیو نه جوړه شوې یا پکې کیوړه واچوي اوس پخولو طریقه یې دا ده چې کړیچي یا دچکې واخلي هغې کې 2 یا 3 ګیلاسه اوبه واچوي مطلب دا دی چې د کټورې پکې نیم ډوب شي خو ډېر نه چې نیم پکې ډوبي خیر دی خو سر پورې ران شي او کلی باندې بند کړئ او ډکن پې کېږدئ او 40 منټه ورکړئ په نري ګیس باندې داسې ښکلی کیک به هم تیار شي او ما څه وکړو چې ما مسټیک وکړو که ښه مې وکړو ما اوون کې کېښو تاسو ته خولو دپاره مې اخوا ایښی و بیا ما دلته راوستو ما په اوون کې کېښو ما ویل هلته ګیسونه مې دواړه مصروفه دي چې رښتیا را باندې ووایي نو ما ځکه اوون کې کېښو ما ویل چې زه ټایم ورکړم مخکې خو مې 60 منټه ورکړي خو 60 منټه نه پس مې 60 ورکړي او بیا مې 60 ورکړي دا کیوړه ده چې مونږ کیر کې شوي تاسو سره چې ونیلا ایسن نه دا پکې 2-3 څاڅکي واچوئ او که نه ونیلا ایسن د سره ما سره شته نو ما پکې دا اچولې دا پکې خامخا واچئ که نه د دې په ځای بیا نیمبو پکې 2-3 څاڅکي اچوئ چې هغې خوند بدل شي ښه اخر کې کیک پوخ شو تاسو ته ښکاري دا ولې داسې و چې د دې نه ما کلایي لرې کړې وه دا پخېدو نه وایي نو ما خو چې غټه غوښه به پخ شوې وه خو ته نه پخېږي ځکه مې په دا ډوله مو والو د خوشحالۍ نه نو دا وګورئ کیک شکل جوړ شو کیک کم و پوټینګ زیات و کسټرډ زیات و داسې یو بله ریسیپي ده هغه کې کسټرډ پکې اچولی و نو ما خو ماله سمجھ راتله د دې ما ته اوس سمجھ نه راتلو چې دې کې دا ولې داسې شو څنګه خو نرم دی خو لږ شانتې دلته کې ګرم هم دی چې لږ سم یخ شي نو ډېر زبردست دي او خوند خو یې داسې لاجواب او ټولو ویلي چې چا ویلي چې نه دې کې تا هګۍ شامله کړه دې به خوند مزیدار نی هغې له یې خوند ورکړو وایي چې نه خوند خو ډېر ښکلی دی ولې چې پی وچ شوي وو او که پی نه وچوئ نو بیا پکې وچ پوډر پی هم خامخا واچوئ چې لږ یخ کوي بیا یې وخورئ دا ریسیپي چې دی دا ما په نیټ باندې کاته داسې خلکو ټاپ سره جوړوله ما چې خو راځه ته خو هسې م کیک اوږدې طریقې کې دا وکړه خو دا طریقه فلاپ شوه 0 دا 0/0 دا به زه اوس دویم ځل ټرای کوم بیا به ځان له جوړم بغیر د ویډیو بیا یې جوړم ګورم چې دې کې څه مسټیک او څه چلو دا اوون وجه وه او که نه دا جوړېږي داسې